کړی یو فلم یې دا جوړ کړی دا چې دجال به راوځي عیسی علیه السلام به راکوزېږي امام مهدي به راوځي خدای که نه دجال شته نه امام مهدي شته نه د عیسی علیه السلام شته او خدای که شته ته دا تا ولیدو زه به سړي بچی نبی علیہ السلام فرمائی سلویخ روز با دجال پر مقدس مکہ گرزی 40 دن سلویخ روز کے باغا دا مشرق نا مغرب پورے جنوب نا شمال پورے پدہ علاقہ چکرو لگے او دا سلویخ روز بے سنگئی ویلون بے روز بے دومر اگدئی لکل یو کال برابر دویم روز بے دومر اگدئی لکل میاش برابر دریم روز بے دومر اگدئی لکل یو ہفتے برابر لاندے کزینی نو تاسو برا مرگری اخشیگے برا چت باندې درې مړې اچولې شوې دي لږ یو پوټې موږ دا پلسترې شروع کړي دي ناغې ته دا سیزونه میزونه تړلې دي نو دا یو جمعه دوه به انشاءالله موږ ملګري گزاره کوو برا درې مړې اچولې شوې دي یو پوټې گزاره وکړې ملګري برا ملګري کښېنئ الله دې اجر درکړي لومبۍ ورځ به دومره اوږدې لکه یو کال دویمه ورځ به دومره اوږدې لکه یو میاشت درېیمه ورځ به دومره اوږدې لکه یو هفتې او باقي ورځې به یې داسې وي لکه عامر ورځې دې کې به صاحب دې چکر ولګئ په دې ټوله ځمکه او دې به د خدایۍ دعوه به ده کړي دې به وایي زه خدای یم دې به دا نه وایي چې د خدای بنده یم زه خدای یم او ورسره به سي نبی علیہ السلام فرمایي مال او دولت باغونه به او چې دې کله راشي یو قوم ته به ورشي ما ومنئ چې زه خدای یم هغې به وایي نه ته خو زمونږ خدای نه وی ښه نه وی یو باران ته به وایي چې په دې قوم ونه شي زمکه ته به وایي چې فصلونه وچکې فوراً به فصل وچ شي باران به بند شي چینو کې خوړونو کې اوبه به بندې شي دی به روان شي هغه قوم سره چې کم مال دی پیغمبر علیه السلام فرمایي هغه مال به ده پسې روان شي داسې به ورپسې ځي لکه د شاتو دا مچی چې د شاتو هغه بابا پسې ځي د شاتو چې کم مشر دی او کم بادشاه دی هغه پسې چې څنګه د شاتو دا مچی چکر لګي دقسې دا مالونه به ورپسې روان شي خلک به دقسې پاتې شي د لوږې تندې به دا خلک مړه شي اوس یو ابتلا او امتحان دی واپس به په هغې قوم راشي څنګه چل دی ما خدای منې څنګه مال دولت مې درله ختم که غریبانان مې کړی که نه مال دولت خو چې څوک ورکوي هغه خدای وي که نه هغې به ورته وي او زمونږ در باندې ایمان راوړو زمونږ خدای یې واپس مونږ له دولت او مال راکا باران ته به حکم وکړي چې شروع شو باران به شروع شي چینو ته به حکم وکړي رازرغونې به شي کویانو کې اوبه به پیدا شي بیا به مال ډېر شي تر دې حده پورې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې په دې ځمکه کې دننه څومره سره زر او سپین زر او د ځمکې دا معدنیات او دا څیزونه دي دا به ټول د دجال تابع وي دا به ورپسې رواني یو قوم له به ورشي ما د خدای منې هغې به ورته وي نه مونږ خو تا خدای نه منو وی ګوره که زه یو نښه درته ښکاره کړم بیا به ما خدای ومنې هغې ورته وي څه نښه به ښکاره کړې وی ستاسو پلاران او نیکونه چې کوم چې دا د الله جم دي کوم خو به منې دی به یاره که دا کار دی خو مونږ تا بیا خدای منو زمونږ پلاران او نیکونه چې کوم مړه دي کار دې را جمع کړ خو خدای دې منو وی کوم ځای ښخ دي راځئ مقبرې له به لاړ شي پیغمبر علیه السلام فرمایي ځمکه به وشلېږي او شیطانان به د هغوی په شکل راوځي د ځمکې نه ای به شیطانان خو د هغوی د پلارانو او د نیکونو په شکل د ځمکې نه راوځي ای او دا خو مې هغه پلار دی دا خو مې هغه رور دی دا خو مې هغه نیکه دی فوراً په دجال باندې ایمان به راوړي جناب دې نښو نښانو ته څوک ټینګېدی شي ګران کار هم نه دی هغه سړی به ټینګېږي چې کوم سوچه مسلمان دی پیغمبر علیه السلام فرمایي دا ګورې خدای نه دی پوه شی ولې ځکه دی به په ښی سترګه ړوند دی او خدای ړوند نه دی الله کې عیب نشته او د ښی سترګه به ړندی او داسې به ړندی لکه شین انګور چې بار روتي دغسې د سترګو دا ګاټې به یې بار روځي خلکو له به ترې کرکه ورځي او چې کوم سوچه مسلمان دی هغه به پیژني بل سړی به نه پیژني په دې تندي د پاسه به یې لیکلي کافرې کافر دا به ورته لیکلي کافرې کافر دا به په دې تندي د پاسه ورته لیکلي خو یاره چې کوم سوچه مسلمان دی هغه به پیژني او چې کوم کافر دی هغه ته به دا خط نه ښکارېږي یو د کندي ملګري دغه ځای کې ودرېږې چې دا کوم بهر نه ملګري راځي هغه دا نور ملګري بره لار ورته سموي چې بره خېږي لږ غوندې لاندې لږ تنګ دی نو خبره دا ده چې نبی علیہ السلام فرمایي په دې تندي د پاسه به یې ورته لیکلي کافر مسلمان خو به پېژني چې دا کافر دی داسې نښې نښانې به په یو قوم به ورشي د هغې قوم باندې به آفت راغلي د هغوی ساري به مړه شوي
دی به ورشي ولې خفه یې جی په مونږ باندې افت راغی زمونږ څاروي مړه دي ټول که زه درله هغه خپل څاروي واپس را جمدي کړم ما به خدای ومنې هغې وې بلکل دې منو دی به وله هغه ټول څومره سر ټول به ورته را جمدي کړي هغې به په ایمان راوړي چې واقعي خدای خو همتې لکه مونږ له هغه خپل څاروي را زرغون کړل کم قوم چې په ایمان راوړي د هغې قوم څاروي چې د شپې کور ته راځي ګورې د غولانځې به یې ډکې وي تشي به یې پړسېدلې وي او ښه مضبوط څاربه به کم قوم چې په انکار وکړي او دی نه مني چې ته خو خدای نه ته کافر یې د هغې څاروي به ټپي غولانځو کې پی به ني او د لوږې به مړي او په علاقه کې به هېڅ قسمه ګیا ني دقه لیکن پیغمبر علیه السلام فرمایي داسې به وي چې کم قوم په ایمان راوړي باغونه به ورکړي کم قوم چې په ایمان نه راوړي هغې له به اور ورکوي په اور به یې سوځوي خو نبی علیه السلام فرمایي چې د دجال دا کم جنت دی نو ظاهر کې تا ته جنت ښکاري خو په حقیقت کې اور دی ګورې او چې کم د اور دی دا ته اور ښکاري خو دا په حقیقت کې جنت دی ګورې دی چې کم جنت درکړي دا د خدای عذاب دی چې دله کم اور درکړي نو ظاهر کې خو اور ته وغورځوي خو دا جنت ته الله به درته خوشحالي درکړي ټینګ شه ورته جناب دا دجال به په دې مخ د ځمکه ګرځي دا کم ځای دی او کم ځای پیدا شوی دی نو دی که خو به هر صورت پوره تحقیقي او یقیني خبره نشته خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو هلک ابن السیاد په مدینه منوره کې اوسېده هغې نه معلومیږي دا چې دغه ابن السیاد دجال و ځکه پیغمبر علیه السلام هغه ابن السیاد سره څو ځله ورغلی دا یهودي ښځه و یهودي سړی و د هغه بچی او یو باغ و په مدینه منوره کې هغې کې اوسېدل نبی علیه السلام یې وفرمایل یو ځل وی ابن السیاد دا دجال به پیدا کیږي د داسې مور او پلار نه پیدا کیږي چې د مور او پلار به 10 کاله بچی نه کیږي 10 کاله پس به یو بچی وشي 10 کاله پس چې کم بچی وشي نو دا هغه بچی سترګه وړندی ابه ډېر بیکاری مور او پلار به هم کې تنګي او هغه بچی چې اوده شي نو زړه به بیداري سترګې به اودې وي هغه بچی به ناشنا خبرې م کوي او دغه یهودي مور او پلار نه چې دا کم بچی پیدا شوي وي نو پلار به نری وي پوزه به یې داسې لکه د توتي مخوکه او لوړ دنګ به او د دې دجال چې کومه مور ده دا به ډېره سربی غټه ښځه به ډېره مضبوطه پهلوانه ښځه به یو صحابي فرمایي چې په مدینه منوره کې مونږ واورېدل چې د فلانکي یهودي ښځې او سړي په کور کې یو ماشوم پیدا شوی دی او ښځه چې کم شکل نبی علیه السلام یادوي نو مقه شکل یې دی او د دې سړي چې کم شکل دی نو نبی علیه السلام یادوي مقه شکل یې دی وایي زه ورغلم سره یو بل ملګري چې ورغلم د هغه یهودي سړي او د هغه ښځې نه مې تپوس وکړو خو چې نبی علیه السلام کم صفت د دجال د مور او د پلار یادول د دغې ښځې او سړي هم هغه صفتونه و مقه شی و لکه توتي غوندې پوزه او لوړ دنګ سړی او مور یې ښه سربه وه وایي ما دې تپوس وکړو چې ستاسو بچی شوی دی وی هغې وی چې او مې چې څونه موده پس تاسو له خدای بچی درکړه وی چې 10 کاله زمونږ د واده شوي زمونږ بچی نه کېده اوس هم یو بچی شوی دی ګوره پیغمبر علیه السلام هم وی به 10 کاله پس پیدا کېږي د مور او پلار به 10 کاله کې اولاد نه کېږي وی مونږ ورته وی چې دا بچی څنګه دی خالق دی که بد وی ډېر خطرناک دی ډېر خراب زوی خدای را کړی دی نو وی د حالت څنګه دی چې دې اوده شي څه حالت یې وی چې اوده شي نو سترګې اودې وي خوړی بیداري مونږ چې کمې خبرې کوو نو د هغې نه ډېر خبرېږي ګوره نبی علیه السلام چې څه فرمایلي ټول په هغه هلک کې وی زه ورغلم د هغه هلک نه مې څو تپوسونه وکړل وی امقه ناشنا جوابونه یې راکړل پیغمبر علیه السلام چې خبر شو دغسې ابن السیاد د صاف نومو یو هلک د یهودو په کورنۍ کې پیدا شوی دی او صرف د دجال چې کومې نښې تاسو بیانوئ هغه نښې پکې موجود دي نبی علیه السلام سره د عمر فاروق رضی الله عنه یو صحابي ورغی دی په یو باغ کې ودو چې ودو نو پیغمبر علیه السلام د اونو نه شاته پټ چې دی مونږ نه خبر نشي او دی ودرې چې له ده نه مونږ څه واورو چې مونږ ته پته ولګي چې واقعي دا دجال دی او که دا نه دی د یوې اونې نه مې ځان پټو د بلې نه ځان پټو دی که د دجال دی مور د دې ابن السیاد دی مور نبي علیه السلام ولیده چې ویلې زوی ته یې اواز وکړو ای بچیا هغه دی ودرېږه نبي علیه السلام راغی نو پیغمبر علیه السلام فرمایي وی مور یې خدای هلاکه که زوی دی اواز نه وی ورکړی نو مونږ ته به پته لګېدلې وه چې دا دجال دی